د حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ډیر د بوډاوالي باوجود په جهاد کې شرکت وکړو. یعنی حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ډیر بوډاوالي باوجود بیا جهاد لاړې. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضرت ابو طلحه دا آیات تلاوت کړو: انفروا خفافا وثقالا، تاسو جهاد ته سپک او درانه یعنی د لږ سامان او ډیر سامان سره وځئ. داسې مه وایئ چې دا سامان لږ دی نظم، او داسې مه وایئ چې دا سامان ډیر دی او نظم. بیا حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د دې آیات تلاوت کولو نه پس وفرمایل: الله تعالی مونږ ټولو بوډاګانو ځوانانو ته جهاد د وتلو حکم کړی، لہذا تاسو ماله د جهاد سامان برابر کړئ. زامنو ورته وویلو: یرحمک الله قد عزوت علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم و ابی بکر رضی الله تعالی عنہ و عمر رضی الله تعالی عنہ فنحن نغزو عنک العان. الله تعالی دې پتا رحم وکړي، تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې جهاد کړی دی. زامن ورته دغه جواب ورکوي. زامن ورته وایي په جواب کې چې بس اوس به موږ وځو، ستا په ځای به جهاد موږ وکړو. ته معذوره یې، بوډا یې، جهاد نشي کولی، تا ته د تلو ضرورت دا نشته. خو د زامنو خبره یې ونه منله او حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی جهاد ته ووتو. په دې په سمندر حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی سمندري جهاد کې برخه واغسته. په لاره کې په کشتۍ کې په خپل مرګ باندې وفات شو. یعنی چا وجلی نه و، ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دا په خپل مرګ باندې وفات شو. د ده ملګرو یوه جزیره یعنی اوچه علاقه لټوله چې دا پکې دفن کړو، لیکن فایده یې نه کړه. بیا څه ورځې تېرېدلې، په هغې کې غالبا څه 7 ورځې پس یې جزیره پیدا کړه. 7 ورځې پس تېرېدو باوجود د ده په بدن کې هیڅ فرق نه و راغلی، هماغه شانې تازه پروت و. او بیا یې په 7 ورځې بعد په هغه جزیره کې دا دفن کو.